وعن انس قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. د دې دواړو احادیثو موضوع یو ده، یو دا چې اعرابي راغی په جمعات کې اجازه نبی رسول الله والسلام صحابه ته چې دې نیسه ما فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، تاسو خدای پاک اسانی پیدا کوونکی پیدا کړی یو را لېږلی او ګرانی بنه کوي، په دین کې به اسانی کوي. نبی رسول الله والسلام د دین په کارونو کې هم خپل په امت باندې ګرانواله نه دی خوښ کړی. صحابي ته وی تاسو بلند موږ کوي کوم مسواک پر باندې ما واجب کړو خو تاسو مشقت یې ریږي ماسوتن موږ پر باندې ما درې میسي ته بوله تاسو په مشقت باندې یې ریږي. بل خبره دا ده د ورپسې حدیث کې چې حضرت انس سے فرمایي چې بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. یو اعرابي راغی، انس بن مالک فرمایي جمعات ته مسجد نبوي ته څوک راغی؟ یو اعرابي باندې چې راغی، هغه ته د جمعات قدر او قیمت او د جمعات ادب او خیال دا ته معلوم نه و. په جمعات کې ودرېد او په ولاړه باندې په جمعات کې اجازه صحابه وته ضرب مکه جمعات نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې دي تاسو ولې شي ولی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر یو فن کې ولا خدای پاک مهارت ورکړو. په فن د طب کې د نبی رسول الله دومره مهارت وو چې اجازه په مینس کې بند کی کنه په دې انسان بیماری دی وای دا جمعات با د ګند کی جمعات بیا صفاګي چې د بیمار شي بیماری وته راشي هغه د نقصان ورسي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې ممنه کوي پرې ده هغه اجازه وکړي. رست بیا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هغه ته چې د فراشه وی جمعات چې کوم دی د دې شو د پاره نه جمعات خدای پاک چې تاسو لپاره جمعات مقرر کړي په جمعات کې تاسو کم کارونه کوي. په جمعات کې به تاسو د الله ذکر کوئ و انما هي لذکر الله والصلاه وقراءه القران، قران قرات پکې کوئ، منځونه پکې کوئ، د الله ذکر پکې کوئ. جمعات د دې لپاره دی. بیا نبی رسول الله والسلام امر وکړو چې ورشه یو بوکر راوړي او بوکو به راوړي او پای باندې ورته